یو سل درویس پیری الله رب العزت دا بیان کړی ده چې هغه انسان چې هغه صبر کوي زه د هغو ملګری یم زه د هغو معاون یم زه د هغو ناصر یم له هغو سره نصرت کوم صبر دا چش ته ویل کېږي صبر په لغت کې ویل کېږي بندېدلو ته صبر په درې قسمه باندې ده یو صبر د مصیبت په وخت کې یو صبر د الله رب العزت په عباداتو باندې او یو صبر له معصیاتو چې خلک ګناهو څخه صبر کول دا په حدیث هم داسې معلومیږي چې بهترین صبر هغه ده چې انسان په وخت د مصیبت کې وکړي یو انسان ته مصیبت یو مشکل ورته ورسیږي دی په هغه وخت کې صبر وکړي الله رب العزت دغه انسان ته 200 درجې ورکوي کم انسان چې د الله په عبادت باندې صبر وکړي دغه ته 600 درجې ورکوي کم انسان چې له معصیاتو څخه له ګناهو څخه ځان وساتي دغه ته 300 درجې الله تعالی ورکوي نو بهترین شی چې کوم د هغه صبر ده دا صبر دا یو ډېر لوی تحقیق غواړي دا یو ډېر لوی بیان غواړي ذوالفقار صاحب هغه په خپل کتاب کې جواهر الفقیر ورته یایي په هغه کتاب کې لیکلي دي چې د سلیمان علیه السلام په وخت کې یو کس و هغه ډېر ښایسته مرغه ونیو د دغه مرغه چې کم اواز و دغه اواز به د خپل مالک ته به ډېر سخته خوند ورکاوه چې دی به په کوم وخت کې ورته چونېدو ورته چغېدو به هغه اوازو به خوند ورکاوه نو ډېر یو بهترین قفس یې ورته جوړ کړو په هغه قفس کې یې وساتو بل وخت کې دغه مالک یې یایي چې ما ورته کتل چې په کوم قفس کې دا مرغه بند و بل د دغه مرغه په شکل باندې بل مرغه رالی په دې قفس باندې له پاسه کښېنست او وزرونه یې ورباندې خواره کړل شاوخوا یو څه ټیم یې ورباندې تېر کړو هغه بېرته ورنه والوت پورته سو چې هغه مرغه پورته سو له هغه وخته څخه هغه مرغه چې ما په قفس کې ایثار کړی و هغه بغاري هغه اوازونه یې پرېښول زه رالم حضرت سلیمان علیه السلام ته الله دا علم ورکړی و چې هغه به د مرغانو په اوازو باندې هم پوهېدو د حیوانانو په اوازو باندې هم پوهېدو حتی د جنیاتو په اوازو باندې هم الله رب العزت ته علم ورکړی و سلیمان علیه السلام ته رالی او ورته ویل چې یا سلیمان علیه السلام دا مرغه ما نیولی و او دغه به ډېر بهترین اوازونه کول هغو اوازو به ما ته سخته خوند راکاو خو لیکن اوس دا سوچ بې کېږي هغه وعظونه یې پرېښي دي اوس هغه اوازونه نه کوي او علت او سبب یې دا و چې یو بل مرغه رالی هغه له ده سره کښېنست چې هغه مرغه ورڅخه لټېدلی دی دا د تر اوسه پورې اواز نه ده کړی سلیمان علیه السلام د دغه مرغه نه پوښتنه وکوله چې ولې دې هغه اوازونه اوس پرېښي دي مخته چې تا کم اوازونه کول هغه اوازونه دې اوس ولې پرېښي دي دا مرغه ورته یایي چې زه چې یو شعر یې ویلی د هغه شعر ډېر غټ شعر ده هغه د شعر الفاظ دا دی چې مرغه یو شعر ورته ویلی ده چې که ماته دغه قفس دا په سرو زرو باندې جوړ سي او ماته د دنیا هغه بهترین خوراکه را شروع کړ سي زه په دې قفس کې خوشحال نه یم ولې دماغ کار چې کوم د هغه له الوتلو سره ده دماغ کار چې کوم د هغه د نظارې کول د قسم قسم محالاتو د قسم قسم جایو او د باغو نظارې کول دماغ په طبیعت کې دغه شیان دي چونکې زه په قفس باندې خوشحاله نه یم خو ما ډېرې بغارې وکولې ما به بغارې کولې دا د ما مالک د ما په بغارو او د ما په څېره او د ما په چغارو باندې د خوندونه اخیستل داسې کل بابی له خوند څخه دا خبرې بغارې وایي ما به کله سر تر پنجرې راویست ما به بغارې ولې زړل به مې دغه د ما مالک په ما باندې خوندونه اخیستل دا د ما اوازو به خوند ورکاو حالانکه دی په ما باندې پوهېدو نه ما هغه زړه کوله فریاد مې کاوه چغارې مې وهلې هغه بل
چې کوم د ما په امیسته باندې کوم مرغه رالی هغه چې له ما سره کښېنست ما ته هدایت وکاو او راته ویې ویل چې ډېرې بغارې او ډېرې چغارې مه کوه ته نن د الله تعالی په غریب کې راغلی ته چې نن څومره هم بې صبري کوې څومره هم ته بغارې وایې دا کپس په تا باندې نور راتنګېږي او نور مضبوطېږي دلته دا ته چې کومې بغارې وایې دا ته صبر نه لرې دا په تا کې صبر نشته نو ته څومره صبر کوې تر هغه وخته پورې په دې مالک ته په دې پنجره کې بند ساتلی ځکه هغه ته خوند ورکوي نو ته داسې وکوه الله ته صبر وکوه نورې بغارې پرېږده الله ته انقیاد وکوه الله ته په خپل زړه کې سوال کوه د الله څخه د خلاصون سوالونه کوه بغارې نورې پرېږده دا هغه مرغه ورته وایي که تا صبر وکاو که بیا ته د پولادو په پنجره کې بند سي هم الله رب العزت به تا خلاصوي ولې ان الله مع الصابرین الله تعالی چې کوم د هغه مددګاره او ملګری له چا سره ده د صابرینو سره ده نو سلیمان اسلام هغه مرغه ته وایي نو اوس دې څه اراده ده دا مرغه ورته وایي بس له ننه څخه بعد زه دې بیا خبرې نه کوم ځکه ما ته خپل مثله خپل ملګري ما ته تعلیم راکړو چې صبر شروع کړه په صبر کې د الله معیت ده په صبر کې د الله ملګرتیا ده بس ما صبر کړی د نورې بغارې او چغارې نه وم سلیمان علیه السلام هغه سړي ته وویل چې مرغه خو داسې الفاظ یې او داسې خبرې کوي او دا یې پوخ عزم کړی ده دا یې پخه اراده کړې ده چې له ننه څخه بعد به زه بیا اتې بغارې نه وهم هغه سړی چې کور ته رالی مرغه ته یې وکتل چې بس خوراک دې راباندې تاوان ده پنجره دې نیولې ده چغارې او بغارې نه راته کوې چې کوم خوندونه ما په تا باندې اخیستلي تا په اوازو باندې هغه نه کوې نو نور دې څه کوم چې ساتم دې بس پنجره یې خلاصه کړه هغه یې پرې شو مقصد په دغه کې څه شی سو مقصد دا و انسان تا ته که یو مصیبت راسي تا ته که یو تکلیف راسي د تا په کور کې که پوتګي وسي د تا که بچی وفات سي د تا که خپل پلار وفات سي د تا که ورور وفات سي یا تا ته هر قسم بیماری راسي تا ته فقر او مسکیني درته راسي بغارې مه وهه چغارې مه وهه د خپل خدای د خپل خالق نافرماني مه کوه په دغه فقر باندې په دې مسکیني باندې په دې بیماری باندې په دې مصیبت باندې الله رب العزت ته صبر وکوه ان الله مع الصابرین الله رب العزت ملګری ده له صابرینو سره بیا به الله د تا داسې معاونت کوي الله به د تا داسې نصرت کوي لکه د هغه مرغه چې وکاوه دا یې په دنیا کې یو مثال ده نو الله رب العزت چې انسان ته ورکړي دي هغه یو خو د انسان ژوند و چې ما درته بیان کړو د انسان زندگی دا یو بهترین نعمت ده د جنت تر زندگی هم بهترین ژوند چې کوم د هغه د دنیا ژوند د جنت تر ژوند هم بهتره ده ځکه کتابونه لیکي د دنیا ژوند دا سمن ده د دنیا ژوند دا سامان ده له تا سره چې پیسې نه وي د تاسې په دنیا کې کوم بهترین شي ته رضا اوسي هغه شی تا ته نه در رسېږي تر کوم وخته پورې د تا سره پیسې نه وي چې هغه پیسې له تا سره موجودې شي بیا هغه بهترین شی ته نیولی شي دا د دنیا ژوند دا هم سمن ده د دنیا په ژوند باندې ته آخرت کولی شي د دنیا په ژوند باندې ته د آخرت نعمتونه کولی شي د دنیا په ژوند باندې ته د جنت نعمتونه کولی شي نو اول نمبر بهترین نعمت چې الله رب العزت په انسان باندې کړی ده هغه د انسان ژوند ده چې الله تا ته زندگی درکړې ده د انسان ژوند دومره قیمتي ده